دوستانو د وزیرستان نوم یې بدل کو، محسود وزیرستان یې ورله کېښود الیمین ګنډاپور. دوستانو دا د وزیرستان د قبایلو په خپل منځ کې یو بله نوې جګړې آغاز وشو. اوس به وایئ چې تاسو څنګه دغلته ډېر غټ غټ قامونه او درانه قامونه اوسېږي وزیرستان کې. محسود دی، وزیر دی، داول دی، دغه شانتې هغه دنیا شی نور دی، پکې شیراني ګیري او دا دنیا شی نور دی، ډېر شی دی. دا کې یو څو غټ غټ ما واغسته. نو اوس وزیرستان له نومو محسود ورکو. نو محسود چې کله شي هلته به د وزیر او دا نور داوړ دوی په خپل منځ کې یو ذات له ترخ تروخ او د نوره نوې دهشتګردۍ یو لړۍ پیل شوله. که زه تاسو ته ووایم چې د خپل قام جنګول او خپل قام د جنګ نه بچ کول دا څوک کوي، څنګه بچ کوي؟ دا منظور پښتون په شان کارۍ کولی شي. کله چې هغو خپل تحریک شروع کړو محسود په نوم باندې د پی ټي ایم چې کوم د اول محسود لکه تحفظ مومنټ و، بیا چې کله مشر ته پته ولګي چې دا په غاټه سوته شو پښتانو شو، بیا یې پښتون تحفظ مومنټ کو. لکه جنګ د پښتانو د منځ نه ختمول دا داسې کېږي. او کله چې د پښتانو منځ ته جګړه راوستلي په اسانتیا سره د هغه دغه شان د قبایلو نومونو کې ول راوسته غواړي. زه شم د مشر منظور پښتون نه چې خپل پښتون قام ټول عمر د خپل د قبایل او د خپل علاقې د خپل د قوم نوم یې درې ګوره پښتون نوم یې پکې ایښود او دا نور چې کوم دي د وزیرستان نوم درې کوي او اوس محسود وزیرستان جوړی. لکه محسود او دا ټول موږ ته یو شانتي دي، خو دا یو ذات له محسود او وزیرستان کې او داوړ او دا کم وزیر چې دی دا په خپل منځ کې جنګولي. دې متعلق تاسو کوم فکر نظر لرئ؟ اسه په کمنټس کې شریک